دا اوس پایپ دی یو پایپ دی داسې ټول را جارېدلی دی دا له اوبو ډک دی دا اوس ګوره دا عام د اور انغرای دی دا د جګشای سو دا د طباق سو دا طباق چې دا چې پکښې دی دا اوس اور موږ جوړ کړی دی چې لږ لوی جوړ کړې ګوره دا په طباق اندر پکښې راځي مطلب د طباق دې ځای له بې را رسوي دورې لوی به جوړې یو نیم فوټ یو خواته یو نیم فوټ بله خواته له دې څخه دا یو ستر دا دی د پایپ داسې راغلی دی دا وګوره داسې څلور کونج داسې راغلی دی دا داسې راغلی دی پایپونه یو دلته لاندې په بیخ کې لګېدلی دی ټینکۍ ته بل پاس لګېدلی دی خو دا ټینکۍ موږ وړه لګولې ده وړه ته دا دورې ګرمې کړې دي چې لاس نه ور وړل کاږي دا اوس وګوره دا تقریبا 25 منټه د دې سوي دي داسې لوی ډرم ولګاږي دا به دلته ولګاږي په درمیان کې او دا بل بلاندې ورګ درمیان کې نه یو فوټ کې مطلب دورې به ورته لګاږي چې لوی ډرم ولګاږي دا پایپونه به دواړه په اوبو کې ډب وي بس دا په دا کې سړی اوبه دوی په خپله راځي سړی اوبه داسې راځي چې کله هلته ګرمې شي د اوبو دا خپله قاعده ده دوی بیا په خپله راشروع شي دلته راشي ګرمې شي او ډرم ته ورته وشي سرکولیشن دوی په خپله داسې کوي په خپله کوي دا قاعده د اوبه هلکۍ شي او چک یې خیاسي رفتار یې په خپله شروع وي مطلب په دې لاندې پایپ کې سړی اوبه راځي دا کې سړی راځي په دا کې سړی راځي دوی داسې راوجره چې هلته کله ګرمې شي دوی په خپله رفتار را شروع کړي دلته راشي دلته ورته وشي د دې بیا نتیجه دا راوځي دورې ګرمې شي دا لوګی ته اوس ګوره دا د نیمې ګنټې نتیجه ده اوس مطلب په دې دوران کښې ورهلته مړۍ چای پر مړۍ چای پخېږي او په فکر کې به دا جوړه ګرما شي دې دپاره اضافي مطلب یا ماشین یا یو شي ضرورت نه صرف دا خرچه لګېدل دي 4-5 روپۍ تقریبا داسې ولګاږي او دا شی جوړ شي نه کرنټ شته پکښې نه بجلۍ شته پکښې نه تاوان شته پکښې یو شی نشته د لرګو اور دی او بیا نور مطلب که سړی خپل پایپ جوړي یا د خپل وس مطابق د خپل وس پایپ ته راوړي هغه به زموږ عامه تقریبا 1500-2000 لګاږي او که په هر څه زموږ وي بیا تقریبا مطلب داسې تر 4 پورې آس پاس خرچه لګاږي پورې پایپ کوالټي د خپل وس د خپل وس مطابق ځکه چې په دغه تاوان دا دی چې لږ شی اور دی اندر اوبه دي پکښې پایپ زر خرابوي چې مضبوط پایپ ولګاږي دا به ټیم ډېر تړي د ښې کوالټۍ دا پایپونه اوس دورې ګرم نه دي خو د احتیاط له وجې ځکه چې که چېرې دا اوس دیوال دی مثال کې دا اوس ما پر ولټا سیټ جوړ کړي دي که دا پر دغه سیټ جوړ کړي دوی به په دیوال پورې ټچ راشي او خټه به ورکړي ورسره دوی به بند پکښې راشي او که بیا له شا څخه نږدې بله کمره وي خو سوراخ به ورته وباسي دغه به په کونج کې ولګاږي چوله او ډرمۍ به له سره بهر پرته وي د ماشومانو د سپځېدا خطره به نه وي پکښې که څوک ډراژي او د ښکاري کندې دورې ګرم دی نو دی دا لاس وړل کېږي سپځول دورې نه کوي